أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. دا سورہ نساء آیات نمبر 8 اور 9. سورہ نساء آیات نمبر 8 9 پارہ نمبر 15 او رکو نمبر اغا 11. آیات کریمہ کی اول آیات کریمہ کی علماء مفسرون دا وینا مطابق اوم حکم ذکر کی دی آیات کریمہ کی او هغه دا چې دفع د ظلم کوي آیات کریمه کې چې انسان دی هغه به په کمزورو وارثانو باندې ظلم نه کوي. د هغې په باره کې د آیات کریمه کې حکم ذکر کېږي دفع د ظلم د کمزورو وارثانو. چې کوم وارثان کمزوري دي د هغې باندې به ظلم نه کوي، هغې له خامخا څه نه څه کوه ویره کوه. ته پوهېږې لکه ټیک شو. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ هر کله چې حاضر شي تقسیم د مال ته. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ هر کله چې تقسیم شي، هر کله چې حاضر شي تقسیم د مال ته. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ او هر کله چې حاضر شي تقسیم د مال ته. اولو القربى خپل خپلوان، والیتامى او یتیمانان، والمساکین او مسکینان غریبانان. فارزقوهم نو اغیلت نورکه، فارزقو ورکه تاسو د مال نه هم د یتیمانانو مسکینانو خپل خپلوانو ته منه د هغې مال نه، یعنې خرچه ته وله ورکړي. نو معنا دا شوه فارزقوهم خرچه ورکړه تاسو دوی ته منه د دې مال نه. منه د څه نه؟ دا هو ضمیر مال ته راځي دی. وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا ووایې لهم د یتیمانانو ته د مسکینانو ته د فقیرانو ته د خپلو خپلوانو ته څه ورته ووایو؟ قولا معروفه، وینا نرمه. وینا نرمه دا ترجمه شو. اوس چې دی دې آیات کریمه کې علماء مفسرینو څه اقوال دي. اول قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. دا قول دا دی چې مدینه نه مراد هغه کسان دي خپل خپلوان چې په میراث کې د حق نه رسېږي، لیکن چې کله تقسیم د میراث کې یتیم راغلي دي، یتیمانان راغلي دي، خپلوان دي، مسکینان دي، غریبانان دي، او یو کس ته د هغه میراث تقسیمیږي، مال دولت تقسیمیږي. نو قرآن کریم حکم ذکر کوي چې په دې کې د داسې خلکو حق نه، یتیم دې ستا خپل دی، مسکین دې ستا خپل دی، هسې ستا خپل دی، پردی دی، غریب دی، راغلی دی، وایي خیر د هغې ته لږه لږه خرچه څه کې ورکړي. دا احسان دی، هغې ته لږه لږه خرچه ورکړه، سمندر په لپو نه کمیږي، ډېر مال دولت دی، هغې ته لږ ورکړه که نه ته به کمیږي، ستا مال کې به الله برکت واچوي. نو چې کله تقسیم ته خپل خپلوان یتیمانان غریبانان راشي نو هغې ته نه خامخا ورکوه. دا قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. نو وایي هغې له پکار دی چې څومره ورثه دي د هغې په رضا باندې چې کوم یتیمانان کمزوري خلک راغلی دی یا خپلوان دي غریبانان دي حق یې پکې نه رسېږي، وایي خامخا ته هغې له څه کړي څه نه څه نه وله ورکړي. دا یو قول دی. او دا حکم دا مستحب دی، دا واجب نه دی، او دا حکم منسوخ هم نه دی. اوس هم ثابت دی چې ته پکار چې دا خلک کوي دې سره الله برکتونه رالیږي. نور هم پکې درې اقوال دي، لیکن دا یو ما ذکر کړ. وقولوا لهم قولا معروفا او ویا تاسو دې ته وینا نرمه.
وقولوا لهم قولا معروفا او وایي ته تاسو وینا نرمه وینا سره داسې وایي ورته ووایه چې ستاسو په دې مال کې مونږ سره شرعن حق نه کېږي، اسم پکې نه رسېږي، خو دا لږه شانتې والی ازا که بیا مقصر ته راغله بیا به خیر تاسو لږ شانتې نور هم درکړو، دی به څه شي خوشحاله وشي، خوشحاله وشي تا ته به څه دعا وکړي، زړه به دعاګانې وکړي، مال کې د برکت دی، ژوند کې د برکت، زندګي به د خوشحالۍ نه ډکې وي. د دې نه قول معروف د مراد دا دی. دویم دا دی که نه ورکړې والله یتیم دی راغلی دی، غریب دی، مسکین دی راغلی دی، خپل خپلوان دی راغلی، تقسیم د میراث کېږي او د هغې پکې نه رسېږي، داسې وارثان ستا راغلي چې هغې په دې کې نه رسېږي، نه ته به ورته څه وایې داسې لوکې شوکې به نه کوې، ټوپک به نه رالې، جګړه به نه کوې، لانجه به نه کوې، څه وایې وقولوا لهم قولا معروفا ته ښایسته نرمه خبره وکړه چې هلکه بچو کشرانو مشرانو تاسو خپلوان یې، مونږ ته ډېر زیات ګران یې، مونږ ته د زړه نه زیات د خپل ځان نه زیات نږدې یې، د خپلو بچو نه راته زیات نږدې یې، تاسو مونږ باندې پاس اسمان یې. خبره ټیک ده، خو دې کې ستاسو حق نه کېږي، تاسو خفه کېږئ نو که تاسو خفه کېږئ نو ډېره بخي حق هم پکې شرعن نه کېږي، لہذا خفګان به نه ښه بس دا دې ته وایي قول معروف. قول معروف ورته وکړه، هغې به خفه نه شي، سړی بیا خوشحاله شي او تا ته به دعاګانې کوي. یا دا ده قول معروف دا دی ورته ووایه چې ستاسو په دې کې موږ سره حق نه رسېږي، لیکن د صدقې په طور تاسو ته موږ لږ لږ درکوو، صدقه ده دا ترې نه واله، الصدقه ترد البلا، هره والله مصیبتونه لرې کوي. نو مقصد دا دی چې د یتیمانانو غریبانانو مسکینانو به خیال ساتلی شي. صحیح دی که نه؟ یتیم غریب مسکین دغه خیال ساته، سوالګري مناسب کله کړه خیال خیر ساته، هر څنګه چې تا ته د الله په نوم باندې راکړه الله کې را پې خوش دی دو نه خیر سوله ورکوه، لږې ورکوه خو څه ورکوه. موږ څه کوو سوالګر راشي تندې ورته راوړ شو شابه تخته ښه ستا داسې هسې کړي کنځلې را دې بدې په زړه خبرې، نو دا داسې به نه کوو. یو سوالګر راغلی و نو چې دی نو یو کس درېیم چت کې و، دا سوالګر ورته وایي او بھائی او ته راشه راکوشه، ناوله درېیم چت ته راکوشو، چې راغی دی ورته وایي الله کې نام پې خوش دی دو د الله په نوم سره راکړي، هغه ورته وایي راځه درېیم چت ته یې وجو لاس سره څوک دا سوالګري چې کله دلته وجو ورته وایي یار معاف کرنا داسې به نه کوه هغې ته به راکوس کړو دی راشه ته وخېژوه نو بس یې به راورنه داسې به نه کوه په دې الله خفه کېږي. نو وایي وقول لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. دا نهم نمبر آیات دی آیات کریم مبارکه کې د علماء او مفسرینو د وینا مطابق وعظ ذکر کوي، ترغیب ذکر کوي چې دا کوم احکامات مخکې ذکر شو کنه، نو په دې د احکامات مبارک ترغیب ذکر کوي چې په دې عمل کوي، په دې عمل کې جون کې راولې دا خبره داسې قصې خو نه دي، او داسې ذکر کوي چې اوس وایي هر انسان دا مشران وایي هر انسان خپل ځان ته ګوره شان دي کوي، اوس لکه وایي پرس یو انسان دی ته پوهېږې لکه ټیک هغه مړ شو د هغه یتیمانان بچي دي، نو وایي دې دا نه غواړي چې زما بچو سره دې خلک سخته معامله وکړي، دې وایي زما بچو سره څه وشي د احسان معامله، نه چې څنګه ته د خپلو بچو دپاره دغه شان دی غواړې، نو دا چې کوم تاله راغلي دا د چا بچي دي ایسه هم د احسان معامله وکړه که نه. وایي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وایي هغه کسان دي ویرېږي که دنیا نه رخصت شي او بچي ترې نه پاتې شي، نو وایي دې به په دې خپلو بچو باندې خفه کېږي نه، چې خفه کېږي نه نورو د پردو بچو سره څه کوي احسان معامله کوي، ټول خیر به چېرته راځي ستا جولیت ته به راځي. صحیح ده که نه؟ نه دې آیات کریمه کې هدایت ذکر کوي په دې باندې عمل وکړئ تاسو. وليخشى الذين او يريږي هغه کسان لو ترکو که چېرته پرېږدي هغوی من خلفهم د خپل ځان نه وروستو څه پرېږدي ذریة ضعافا اولاد کمزوري واړه واړه کوچني کوچني ماشومان، دا کوټ والا ته څه وایي کوچني صحیح ده که نه څه پرېږدي
ذریة ضعافا واړه بچي اولاد کمزوري پرېږدي په دې ویریږي نخاف علیهم دی یریږي په دې باندې د ظلم د خلقونه که موږ دنیا نه رخصت شو نو هسې نه زموږ په دې بچو باندې د خلق ظلم کوي نه څنګه چې ته په خپلو بچو یریږې دا چې کوم تاله راغلي یتیمانان دي مسکینان دي غریبانان دي کمزوري په دې باندې شان ته وایي ترس وکړه که نه ته به څه کوې دا کوم مرض دا وي ځان دپاره ترخص وي بل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وديرك ذا الله تعالى وليقولوا او خامها وديوي قولا سديدا وینا برابر حق خبر دی وینا برابر دی د دې آیات کریمه په تفسیر کې سره اقوال دي اول دا حکم دی چې وای دا وصیان ته حکم دی وصیان او چا کسان چې کم خلک کفالت کوونکي د چا کفالت کوي د چا خدمت کوي دا حکم دی په دې آیات کریمه کې معنا دا مقصد چې تاسو رقم یتیمانان دي او تاسو دغه کفالت کوي دای په باره کې تاسو انصاف کوي ظلم مه کوي ځکه که تاسو په هغې ظلم کوي هغه چا بچي نه ته خپل ځان ته یو ګوره که ته سبا مړ شي او ستا نه بچي پاتې شي نه ته خپلو بچو باره کې ستا څه فکر دی یارېږې به نه هسې نه څوک به ظلم وکړي نه دغه شان دا یتیم چې د چا بچی دی دغه شان د ستا بچي هم دي نه خیال کوه په چا باندې به ظلم به نه کوي الله په دې باندې خفه کېږي داسې به چرم نه کوي نو وليقولوا قولا سديدا دا خطاب دی حکم دی کفیل ته او وصي ته چې کوم انسان وصیت کوي او کوم انسان د یو ماشوم د یتیم کفالت کوي یعنی یتیم دی د خپل اولاد په شانتې وګڼي هغه یې داسې نه کړي چې به دا چا دی بس پرېږده څه پکې عیب کوه ټماټر پسې مو غله وه پټي ته هم غله وه ګیاګانې پکې کوه بازار ته هم غله وه تا ته ځناور جوړ کړی او خپل بچیان سره په کور کې په کمره کې دننه کېنولې ما بار ته مو زه خرابېږي چې جاز غر ناري کې نو به رادننه کې هلیکاپټر چې روان دي زه رادننه کې رادننه شه جاز غرار دی ښه او یتیم بچی وږي ویله پاخه کشي بارې خرڅ کړي ته لاړ شه ګیا پې وکړه هله ګیا لاړ شه ورکوټي ماشوم یتیم دی کاکا سره اوسېږي هله شابه لاړ شه ګیا پې وکړه ګیا لاړ شه شابه روټۍ نشته روټۍ ځه بازار وډک شه او خپل سره خوا کې ناست ساعت وساعت سټي او تاویږي را تاویږي دی نه او چې معمولي غونډه کې اواز وسو کې ګره دنه شبچې را دنه شل زوی مې دي الله زوی مې دي او یتیم سټ را تاوي سټ بل ماته الله پیغمبر فرمای انا وکافل الیتیم کا حاتری دا شان دې ګلو چې دې کړې وي زه او چې کوم انسان د یتیم بچی کفالت کوي دا خدمت کوي دا ما سره په جنت کې دا شان یو ځای وي دا الله پیغمبر فرمای دا شان چې دې کړې انا وکافل الیتیم دا شان دې دا چې دا الله پیغمبر مو یتیمان سکو یتیم باندې منګلو وکړو خپل بچی چې دا رسول ته راکاږي یتیم ورته وي یتیم نور ټول لګا غیاګانې په کوي سارو کې ساتي بازار ته لګي منډه ته نو باسي دا الله به سخت پکېږي نو دې آیات کریمه کې دا ذکر کوي چې څه باندې کوي دا څه کوي تاسو وليخشى الذين وديري ها کسان لو ترکو کو شرط پرې دی هغه من خلفهم د ځان وروستو سپرې دی ذریه ضعاف اولاد کمزوري نخاف علیهم یریږي باغی باندې اسنه چې خلک به ظلم وکي نسنګ چې ته په خپل بچو یریږي د ظلم د خلقونه دغه شان بردي بچی باندې ظلم وکوا صحیح دی کنه دا خو یتیمانان دي مسکینان دي غریبان دي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه وليقولوا خامها او دی وای قولا سديدا وینا برابر وینا حقا خیسته خبر دیو کی یعنی چې کوم انسان د یتیم د بچي د یتیمانانو کفالت کوي د مسکینانو د ماشومانو کفالت کوي وسره په خوا کې بچم گاوند کې ایتي د خیسته خبره کوي ماشوم رادن نشو کوړه غریب راغی یتیم دی یا گاونډي دی غریب ماشوم دی رادن نشو الګ دې کړه تل خیر راکې وزستا سیاسي کړي شابه به طرف بیا را نشي اکثر د بډاګان په دې ګورونو کې دروانه کوي اکثر شه بډاګانی دی بس دې ته تناست نور څه نه وي وته او چې ماشوم ورته نشي ستا د سیاسي کړي ته وزستا تھوڑا سا پلے میرا والا او کوټه مې ټک ټک ټک
غریب په مړه کی دا قرآن ته خپل بچی باره کې دا سوچ وکړه کستا بچی سب څوک دا چلګي دا وسه الله دې راضي شي الله دې راضي شي دا وليقول قول هغه څو غوښتل نشته لري سالنه غوښتو روټه غوښته سې نشته لري پیسې غوښتې نشته وليقول قولا سديدا خسته خبره ته که بچی نشته لري لکشات پس کړ دې بیا راشي دی به ورته هغه ووایي څلور مذهب نه روا که پنځم مذهب ما ورسره هم ذکر کړی داسې خبرې ورته وکړي الله دې راضي شي زموږ نه الله ټولو خلکو باندې خپل رحم او کرم وکړي نه دا دو آیاتونه ذکر شو آیات نمبر 8 آیات نمبر 9 بیا به موږ بس دی حاضر رحم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا الله زموږ راضي شي یا الله کړي ګناهونه معاف کړي الله دغه د ګناهونو نو ساتي الله موږ د شیطان شرارت نو ساتي موږ سره مشران دي کشران نوجوانان الله دې رجون کې مال حل کې برکتونه واچي څومره مو سره دلته حاضر څومره بهر زموږ د आवाज اوري د موبایل په ذریعه سره څومره مسلمانان زموږ د आवाज اوري مسافر اکثر دعا د فرض درخواست کوي الله ټول باندې خپل رحم او کرم وکړي څومره ملکونو کې مسافر ورونه دي زموږ سعودي کې دوبه څومره چې د دنیا په هر ملک کې عرب داغي داسر مددگار شي الله دې حفاظت وکړي الله د ټول مسافرونو په خپل مقصدونو کې الله کامیاب کمران کړي خپل کورونو ته خپل بچو له مور خپل الله روغ جوړ سالم روغ الله راوسته کړي چې کوم مقصد د پر الله تری دی کې الله کامیاب کړي هغه مقصد کې الله کامیاب کړي اخسته طریقې سره الله خپل کورونو ته راوسته کړي څومره مسلمانان پریشانو کې الله ټول باندې خپل رحم او کرم وکړي زموږ راضي شه رب ټول خیره خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین